ملګرو په دې لاره باندې وایي یو جنج تېرېده، هغه جنج باندې غله راواوړېده. بیا هغه ښځو الله ته سوال وکړو چې یا الله زمونږ پرده وساتې، نو هغه ښځو نه دلته کې کاڼي جوړ شو. دا یو جنج و، دا هغه سړي دی چې دې جنج له تله دا پکې راوله دې باندې غله راپاسېده دغه ټایم کې چې غله پرې راپاسېده. نو دې دا سوال وکړه. نو اوس په دې په پته نه پوهېږي دا سوال د دې قبول شوی دی که دا زنانو قبول شوی دی. نه دې وی چې موږ نه د خدای پاکه ته شنې ګټې جوړې کړې. دلته کې د ګټې جوړې شو، ګټې جوړې شوې، دا زنانه مخکې وې هلته کې. نو هلته کې د هغې نه بکرۍ جوړې شوې، چا نه شنې ګټې جوړې شوې. چې په دې دنیا کې اوسېږي ډېرې عجیبه عجیبه خبرې به اورې. کاکا دا خو ماته څه عجیبه غوندې کیسه ښکاري، بیا دومره غټې غټې ودرول. دا چې د دې په دوه عمره دا ښکته دي جي. مونږ خو اورېدلي داسې دي وایي په دې کې یو ناوې هم دا هغه چې کومه دا ناوې ده. نه جي دا ناوې ده، دا ناوې ده. تاسو راشئ دې خوا راشئ. دا اوس ناوې ده او دا ناوې ده جي. نو د دې لکه څنګه اندازه لګي دا چې دا ناوې ده؟ دا په هغه وخت سره چې کوم دی نو دا پرېوتې وه که نه، ډولۍ وه که نه، دا پرېوتې وه. نو بیا دې حکومت پاکستان د آثار قدیمه واله دا هغې بیا په دې زنځیرونو دا نښې پرې وګوره، په دې باندې بیا رانېغه کړې ده. او په هغه زمانه کې پاتیانو باندې رانېغه کړې ده. پاتیانو یې رانېغه کړې؟ پاتیانو باندې رانېغه کړې ده. دا خو ډېره عجیبه خبره ده. او جي نو بس دا یې رانېغه کړه. او دا چې کوم ټایم کې پرته وه نو د دې د لاندې نه به چې چا دا واړه واړه چا په لاس ور دغه کړ نو یا به لړم وچیچو، یا به مار وچیچو، یا به له سرو امیل په لاس ورغی. دلته دې ځای کې دلته کې د جادو بندي دي. د جادو د بندي. نو ستاسو څه خیال دی چې دا به رښتیا وي که دا خلک ګپ؟ نو اوس موږ خو دا چې خلک دا کمې کیسې کوي هغه خو جدا کیسې، خو نور کیسې خو موږ چې ته کوم وایو دا د جادو بندي دي. کاکا تاسو څه وایي؟ هم جادو بندي لکه چې دومره غټې غټې څوک ودرولی شي. پوه شوې؟ کاکا ځینې خلک دا خبره کوي وایي په دې ځای کې د سرو بازار هم دی، رښتیا؟ او دا دغه نه خالي نه ده. لکه تاسو وایي دې کې څه چل شته؟ او دې کې چل شته دی که نه، دا چې ته وشمار یو پیره نه ده او بیا کمې زیاتې به کوي. ټولو نه کاڼي جوړ شوي دي. نو معلومات به د دې کیسې په باره کې د دې علاقې د خلکو نه کوو. دا مشر را سره موجود دی، یو مشر بل دی. نو د مشرانو نه به لږ شان د معلومات اخلو ولې دا کیسې په وراثت کې د مشرانو نه کشرانو ته پاتې کېږي. کیدای شي دوی هم د خپلو مشرانو نه اورېدلي وي چې کیسه څه ده. کاکا تاسو د دې ځای اوسېدونکي؟ او جي د دې ځای اوسېدونکي. ښه جي تاسو څه کیسه اورېدلې ده؟ مونږ خو جي د بد مت د دور نه چې را روانه ده که نه، نو مونږ کتابي او دغه چې دا یو جنج و، دا هغه سړي دی چې دې جنج له تله دا پکې راوله دې باندې غله راپاسېده دغه ټایم کې چې غله پرې راپاسېده. نو دې دا سوال وکړه. نو اوس په دې په پته نه پوهېږي دا سوال د دې قبول شوی دی که دا زنانو قبول شوی دی. نه دې وی چې موږ نه د خدای پاکه ته شنې ګټې جوړې کړې. شنې ګټې وایي خدای نه؟ دا خړې ګټې دي، دا خړې دي، هغه شنې دغه زنانه دي. دې کې بکرۍ هم دي، یو خمار پکې جوړ شوی دی دا څونه پوه شې. او دا جنج چې کوم دی نو دا د دې دغه نه د رانیګټ نه را روانو. رانیګټ نه پاس غنو هغه مخامخ خلک اوس وریځ ده پته نه لګي که نه. نو دلته چې رالو دلته کې د ګټې جوړې شو؟ ګټې جوړې شوې، دا زنانه مخکې وې هلته کې. نو هلته کې د هغې نه بکرۍ جوړې شوې، چا نه شنې ګټې جوړې شوې. مونږ خو اورېدلي داسې دي وایي په دې کې یو ناوې هم دا هغه چې کومه دا ناوې ده. نه جي دا ناوې ده، دا ناوې ده. تاسو راشئ دې خوا راشئ. دا اوس ناوې ده؟ او دا ناوې ده جي. نو د دې لکه څنګه اندازه لګي دا چې دا ناوې ده؟ دا په هغه وخت سره چې کوم دی نو دا پرېوتې وه که نه، ډولۍ وه که نه، دا پرېوتې وه. نو بیا دې حکومت پاکستان د آثار قدیمه واله دا هغې بیا په دې زنځیرونو دا نښې پرې وګوره، په دې باندې بیا رانېغه کړې ده. او په هغه زمانه کې پاتیانو باندې رانېغه کړې ده. پاتیانو یې رانېغه کړې؟ پاتیانو باندې رانېغه کړې ده. دا خو ډېره عجیبه خبره ده. او جي نو بس دا یې رانېغه کړه. او دا چې کوم ټایم کې پرته وه نو د دې د لاندې نه به چې چا دا واړه واړه چا په لاس ور دغه کړ نو یا به لړم وچیچو، یا به مار وچیچو، یا به له سرو امیل په لاس ورغی. دلته دې ځای کې دلته کې دا پکې راوله وایي دلته کې چې به چا لاس دن نه که یا به مار وچیچي یا لړم یا به د سرو امیل په لاس ورغی.
یا به نور څه د سرو داسې دغه به ورله لکه زه لاړو کې هم دوره به هم دې ماشومې ته دې وګورم. ماشومې عمره به وایي هم دا کاکا وایي وایي دلته کې چې به چا لاس دن نه کو هغه د ناوې اوزار به مطلب د ناوې څه کالی به په لاس ورتلو څه به ورتله وله په لاسو باندې پوه شې. دا څه وې او دغه دا غټ وایي دې کې یو اوښ هم و رښتیا نه اوښ خو دې کې نشته دی. خلک وایي ډېر زیات نو نه اوښ پکې نشته دی. هسې دا دغه دا ګټې داسې دي چې دا د جادو باندې دي. ښه جادو دی جادو دی دا د جادو باندې دي دا جادو دی باندې. نو ستاسو څه خیال دی چې دا به رښتیا وي که دا خلک ګپ نو اوس موږ خو دا چې خلک دا کمې کیسې کوي هغه خو جدا کیسې خو نور کیسې خو موږ چې ته کم وایو دا د جادو باندې دي. کاکا تاسو څه وایي زه هم یا جادو باندې ځکه چې دومره غټې غټې دا څوک ودرولی شي پوه شوې. نو لوګو چې زیاته چې کومه خبره وکړه دا خبره نور ته بالکل صحیح ده. نه کاکا دا خلک یو خبره کوي وایي دا چې څومره پاس دي وایي دومره دا پکړه دی کنه دا نه پکړه دی چې لږ سړی دا په نیک ودرېدی شي دې کې زول راځي زلزلې راځي دا نه پرېوځي نو دا پکړه زیاتې دي پوه شوې. دا چې څومره که دې نه مانه پکړه نه دې نه بدلې پکړه یې خو زیاتې پکړه دي پوه شوې. ډېرې اوږدې ګټې دي. تاسو ماشومان وایي هغه ټایم نه دا کیسې اورئ او دا موږ د پوخانه زما تقریبا اویا کاله عمر دی د دې اویا کاله عمر په دې باندې دا د مشرانو دا کیسې موږ اورو. پوه شوې دا کیسې موږ دا د مشرانو د خدای موږ دا کیسې اورو. اوس وړاندې کاکا ځینې خلک دا خبره کوي وایي په دې ځای کې د سرو بازار هم دی رښتیا او دا دغه نه خالي نه ده لکه تاسو وایي دې کې څه چل شته او دې کې چل شته دی که نه دا چې ته وشمار یو پیره نه ده او بیا کمې زیاتې به کوي. نه دا خبره موږ هم ډېر اورو یو ځل ما وشمارل بیا به دا زیاتې راځي. داسې څو دي ستاسو په خیال ما ته هم دقه څه ما شمارلي څو پیرې مې ده یو ځل یې وشمارې تعداد یو رنګې وي چې دوباره یې وشمارې دا ګټې دي دی والا پکې او تاسو لږ یو منټ راشئ تاسو دواړه کاکا دا چې کوم دي دا ګټې چې دي جوړې شوي وي دا ښځې چې کوم دی زنانه وي دا ودې وي دا رښتیا دي او دا ودې وي مونږ هم داسې اورو لکه تاسو څه اورئ مونږ اوس ګوره دې ګټو کې او دې کې فرق شته دی که نه وګوره دې ته وګورئ هغه شنې دي ښه هغه شنې دي او دا چې کوم دی دا په هغه ځای باندې به دې داسې سوال کړی او خدای پاک منظور کړی دی که نه نو اوس ځینې پکې وایي چې دا جادو دغه دی که نه نو دا ځای کې خو دا هم ښار دی غټ خو په لسمبټ ورسره هم ښار دی غټ ښار دی دا د دغه د بود مدد دوره داسې مې دي چې یاره دي د یارې نه پرېوتي ملاس دي او په ملاس باندې دي نه خپل روغ تلي ځکه دا خو ملاس دي که نه پنځه واړه نو کېدي دي د یارې ملاس دي او دغه چلتې شوي یاره چې په دې دنیا کې اوسېږي ډېرې عجیبه خبرې به اورې کاکا دا خو ماته څه عجیبه غوندې کیسه ښکاري بیا دومره غټې ودرول دا چې د دې په دوه عمره دا ښکته دي جي دا څه دا به څوک راوړي په اوږه باندې نه نشي راوړی پاتیانو یې هم نشي راوړی خوځي هم نه ده اچھا ته څه پیغام لرې دلته خو ډېر خلک راځي که نه د کیسې نه متاثره شي کیسه واوري که نه راځي موږ پسې پېښور اثر نه مزل وکړو که نه څه پیغام لرې دی خلکو ته چې را دي شي را دي نه شي دا ګپ دی رښتیا دي را دي شي چکر دې ولګي پوه شې جوای دې کي دا هر څه دې وویني یو دا دی یو په لبره غر دی هغې کې دې وګوري او دې دغه دې وکړي که نه دې سره د سړي ذهن کولاو شي بالکل زه خپله حیران د حیرانتیا خبره چې دا وشماري یو پیره وشماري او دوباره یې شماري دوباره دا زیاتې راځي عجیبه خبره خو دا ده ستاسو د سترګو د وړاندې دا ټول یو ځل وشمارئ یو تعداد به وي دوباره چې شماري زیاتې وي چې به دویم ځل یې شماري بیا هغې نه هم کم وي چې مخکې دې شمارلي وي دا پکې ډېره عجیبه خبره ده عجیبه غونته کې دغه دی خلک راځي زنانه او نارینه راځي د جنډ بسال کشمیر دلته کې نه راځي دغه له راځي دې دې له هم راځي او هغې له هم راځي که هغه له تاسو ته ټایم وغوښت خو ټایم نشي هغې باندې روز ځان له لګي راني ګډ چې کوم دی نو هغه اثار پکې جدا هغه هم دې سره دي خو تاسو به حیران شئ چې هغه څه دي بالکل د ملکڼ هوا پکې لګي په هغې کې نو او که د هغې کې سورې دی داسې زه صحیح ده صبر
او چې څوک هلته کې اکثر دا بیزې میزې لرې شي خپو ته یې ولا داسې نالونه والي هغې پورې سره ونښلي ښه څنګه د خپو پورې یې ونښلي خپو پورې سره نښلي هلته چې بیزې وګرځي چا بیزه ورته وردنده کړي واوره ښه اشنا شی دقه دی که نه په رانیګاټ کې چې وي بیزه وګرځي هلته کې خپو پورې سره نښلي سوری دی په سوري کې وردنده کړي که نه داسې ده که نه او هغه چې راځي نو خامخا څه خو ورپورې ونښلي که نه او که نه یقینا دا خو د شپانان خو ډېر سور کی بیا نو دا د قسمت خبرې هم دي قسمت هم غواړي زه صحیح ده کاکا الله دې قدر وکړه دومره معلومات یې موږ ته راکړه لکه دی هم دا کیسې اورېدلې دي خو دغه ناوې چې کوم ده ناوې خوا ته چې به د وایي لاس دننه کو یا به مار شي جلې یا لړم او که نه نو سره خو به خامخا ګوتو له درتله